شپږم وادنا صديقه واقصى اباه. سړی به د خپل دوستانو سره ډېر خوشاله یارانو دوستانو نه به وخت هم ورکوي او مور او پلار سره به د ده زړه نه لګي، وخت به نه ورکوي، خدمت به نه کوي. نو چې کله داسې سړي ته داسې حالت ته ورسېدی نو فانتظر الساعه، بیا هم د قیامت انتظار کوئ چې د سړي د مور او پلار سره زړه نه لګي او دوستانو سره خوشاله، دا د قیامت بله غټه نښه ده. ګوره دا نښې تاسو غور کوئ، ماشاءالله وایي خلک یې دا په مونږ کې موجود دی. ګورئ دا هغه نښې دي چې دا تقریبا ټولې موجود دي. هغه غټې نښې پاتې دي چې دجال به روزي، یاجوج ماجوج به روزي، امام مهدي علیه الرضوان به راځي، حضرت عیسی علیه السلام به راکوزېږي. دا غټې دي، دا به بالکل قریب د قیامت ته نږدې به راځي. خو د دې نه مخکې نبی علیه السلام علامات ښودلي چې دا قیامت ته نږدې به دا د علامات هم راځي. اندازه لګول ټول موجود دي. مور او پلار سره زمونږ زړه بالکل لګي نه، توجه نه ورکوو، موبایل ته توجه زیاته، یارانو دوستانو سره چکرو مجلسونو کې ناسته پاسته زیاته، بار چوکونو کې ولاړ یو، هېڅ نه تنګېږو، خو د مور او پلار له 15 منټه نه ورکوو. عزم وکړو چې کور ته لاړ شو، کم از کم ورتلو سره اول دعا سلام د مور او پلار سره، د مور او پلار حال اول تپوس وکړو، د مور او پلار د دوایانو تپوس وکړو، د مور او پلار د خوراک څښاک د کپړو انتظام وکړو. ته ګوره چې ستا لارې څونه الله کولاوي، هغه چې یو پیر الله سوچت کې چې یا الله مسئلې به دې حل وي. لسم وظهرت الاصوات فی المساجد. غور کوئ چې کله په مسجدونو کې چغې شور شغرب شروع شي، هلته نه یو کس چغه کي، دا پکې نه دی لګېدلی، په کلاره مې لګېدلی شي که نه، بل دې ځای نه چغه کي، دا چل شوی دی په مسجد کې، نو جنگ جوړ شي، یو خپله رایې قایمه کړي، بل خپله رایې قایمه کړي، شور جوړ شي. د مسجد آداب په موږ او تاسو لازم دي. مسجد کې به د دنیا خبرې نه کوي. حدیث مبارک کې راځي، مفهوم داسې دی چې کم انسان په مسجد کې د دنیا خبرې کوي نو فرشته ورته وایي یا ولی الله اسکت، ای د الله دوسته خاموش شه. چې دا بیا هم خاموش نشي نو بیا ورته وایي یا بغیض الله اسکت، ای د الله دشمنه خاموش شه. په دویم ځل، په دریم ځل هم چې چپ نشي او بیا هم لګیایي، بیا ورته فرشته وایي ای لعنتي انسانه چپ شه. زمونږ دا ذهن کې نه راځي، مسجد نه پوره ګراوند جوړ کړي، هر سړی پکې چغې وایي، دا د قیامت نښه ده. وظهرت الاصوات فی المساجد. په مسجدونو کې به په تیز چغې والې کېږي، شور شغرب به یې پکې. اندازه لګوه. وساد القبیلة فاسقهم. چې کله د قبیلې مشران ظالمان شي، کور کې مشر ظالم شي، ظالم په خپلو ماتحتو باندې معمولی د انصاف په نظر نه ګوري، رحم پې نه کوي، دا د قیامت بله نښه ده. د قبیلې مشر، د کور مشر، د مسجد مشر چې هر ځای کې درته مشري میلاو شو او ظلم د کولو په ماتحتو باندې، نو پوه شه چې د قیامت نږدې دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د دنیا نه تشریف وړو، وصیت کې دوه خبرې فرمایلې دي: الصلاة وما ملکت ایمانکم. د مونځ پابندي کوئ او په خپلو ماتحتو باندې ظلم مه کوئ، په خپلو ماتحتو ظلم مه کوئ. دا دوه خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وصیت کې فرمایلې دي. مونږ نه مونځ هم پاتې دی او په ماتحتو باندې د خپل وس مطابق ظلم کوو، څومره چې زمونږ وس یې کوو. لسم نمبر وکان زعیم القوم ارذلهم. چې کله د قوم مشران بخیلان شي، بخیل مال دولت خدای ورکړي او په خپل ماتحت